یعقوب علیه السلام کوشش کاو چې یهودا له زیری هم ورکی. دا واقع تفسیر مال قرآن نقل کړی دا په مستند حوالو سره، لیکن په دې ټیم کې د یعقوب علیه السلام سره هیڅ شی نه ور کړی وي. نو د دې نه وروسته د یهودا نه باقاعده معذرت وغوښته چې بس ما سره څه شی شته نه کوي، ما به خامخا به زیری کې در کړی وي. نو تفسیر قرطبي وایي چې دینه معلومیږي دا چې خبر راوړو زری ورکول د پیغمبرانو سنت چې چا سره یاله. او دې باره کې د کعب ابن مالک رضی الله عنه واقعه هم مشهوره ده. کعب ابن مالک چې کله د تبوک د جنگ نه پاتې شو او شرعي حکم راغی، آسماني حکم چې د سره بایکاټ اعلان کړي، هیڅوک ورسره خبرې معاملات نه ساتي، تر دې چې په کور کې به زنانه او ماشومان ورسره هم خبرې نه کوي. کعب ابن مالک سختو حالاتو سره مخامخ شو او د دنیا نه مکمل بیل شو. دی وی کله چې بازار ته رااله مسلام به میکاو، چا به جواب نه راکړ، خلکو د خبرې کوي، خلکو بشار او ګرځول، موږ څه بچا باس نه کوو. او بالکل دا داسې وخت ولکه چې باندې قیامت راشي. نو وای په دې کې تقریبا چې 50 ورځې وروسته د کعب ابن مالک توبه قبول شوله او آسماني وحي په ذریعہ باندې د قرآن په آیاتونو سره نبی عليه السلام ته وښودل شو چې دا کسان معاف شو. نو په دې کې کم کس چې لاړ او کعب ابن مالک ته خوشخبری ورکړه چې الله معاف کړی او آیاتونه ورته وویل چې دا آیاتونه ستا باره کې نازل شو. کعب ابن مالک چې خو دې خو وکتل هېڅ شی ورسره نه و، زر زر خپل جامې بدل کړې، زړې جامې واغوستلې او نوې جامې هغه کس له وزیر کې ورکړې. د دې نه معلومیږي دا چې زری ورکول دا ټیک څیز دی او دا سنت دی. د دغې نه علاوه د خوشحالۍ په موقع کې داسې خوراک تیارول او په یارانو دوستانو باندې خوړل دا هم سنت دی. او دې موقع کې د عمر فاروق رضی الله عنه واقعه مشهوره ده. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله قرآن زده کاوه سره د بقره زده کړله، نو په دې خوشحاله کې یو وښی حلال او دغه وښی په صحابه کرامو باندې وخوړ. دې نه معلومیږي دا چې دا هم سنت عمل دی، ټیک عمل دی. نو ځینې خلک د ځان نه کوشش کوي چې بس بدعت په خوله راوختلي، هر خبره باندې رد کوي چې دا بدعت دی بدعت دی، چې په کومه خبره نه پوهېږي بدعت. نو خوشخبرۍ والا ته زری ورکول، خوشحالۍ په موقع باندې خلکو باندې خوراک کول، دا ټول شرعي مسنون اعمال دي، دا بدعت نه دي، دا مسنون دي. سنت ته بدعت ویل دا غټ جرم دی.